باب الخشوع فی الصلاة. خشوع فی الصلاة. خشوع سے تو وہی بسر چا ځان له خپل ډیفینیشن جوړ کړی چې خشوع دی ته وایي، څوک به یې خشوع دی ته وایي. د بعضې خلقو رایه دا ده چې دا بار بار رفع الیدین دي په مانځه کې، دا جي د خشوع خلاف ده. او تقاریر مونږ اورېدل طلبا چې کوم ټرینډ کوي که نه، د هغې ته د سورة المؤمنون آیتونه وښیي چې قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نو بیا وایي دا رفع الیدین چې کوم دي دا د خشوع خلاف دی. یو سړی چې احادیث سره دا لوبه کوي که نه، نو بس سوا دی نه بل څه دعا نشي کولی چې الله یې ورته هدایت وکړي. چې دا دومره خبره ده چې دا د خشوع خلاف ده، نو بیا ټول قوم د دې د استحباب ولې قایل دی، دې ته مستحب ولې وایي بیا آخر. فرضیت یا وجوب د دې نشته دی، خو دغه دا چې ټول امت په دې متفق دی چې رفع الیدین په مانځه کې مستحب دي. د چا د دې خلاف سره یا به هغه پوه شه کار یې پوه شه. که ته وایې دا ولې ته وایې چې دا د خشوع خلاف ده، نو تا ته به وایي چې خشوع دی ته وایي چې سړی ساکن وي، سکون پکې وي. او چې کله سکون نه وي نو دا د خشوع خلاف ده. اصل دا ده که سړی د خپل خول نه بهر روزي، قرآن و سنت وګوري او بیا د عربي لغت سهارا واخلي، نو هلته به د خپلې غلطۍ احساس وشي چې دې معامله کې زمونږ خلک څومره غلطي کوي. خې شین عین سکون ده نه وایي. وخشعت اصوات للرحمن سمانا ده د خې شین عین بنیادی معنی پست کېدل لی، پې سینه ہوتے ذلیل کېدل، کمزور کېدل، دا نه ده معنی ده عجمی عربي ده. مسلک د خپل هغې مسلک دپاره بیا تاییدات تلاش کوي. نو ټیک ده سړی تایید تلاش کوي، دا نه وایي څوک چې تایید به تلاش کوه، تلاش کا د خپل مسلک دپاره، لیکن د دین حلیه خو مه روانه وکړه. مصیبت دا دی چې خلک د دین حلیه روانه کړي او بیا وایي مقصد جدا دی. او شاید چې امام بخاری رحمه الله باب الخشوع فی الصلاة د رفع الیدین د باب نه رستو په دې وجه لیکلي چې دی هم دا وایي چې دا رفع الیدین په مانځه کې د خشوع خلاف نه دی. دا یو شخصي رائے د خلکو هغې دپاره روانې شروع کړل. افراط و تفرید چرې مه کوئ. ته که یو فعل کې وکړه که نه کې مه کوه، ای سره مسله نشته ده. مسله دا ده چې ته غلط ترجمانی کې یا داسې قسمه تعویل کې چې هغې باندې د دین مذاق جوړېږي د هغې نه. چې رفع الیدین بالفرض د خشوع خلاف و، نو د امت ما سوا د احنافو نه ټول امت د دې د استحباب او سوکې د سنتیت قائل دی. دې ته به څه وایي؟ غلط رائے خلک نه پیش کوي. ټیک ده، بس زموږ استادان وایي د سنت جوازي وي، یعنی سنت دی لیکن جوازی سنت دی، کې بهتر ده نه کې نقصان نشته ده. ستا مونځ کې کمی نه راځي. دا یو صحیح رویه ده. مخکې چې کله هغه حدیث ما ویل نو پای کې د خلکو څه شبهاتو سوالات یې پیش کول، هغه ما کړي دي. البته خلق دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خلک ولیدو چې هغې خپل لاسونه په مانځه کې پورته کول، نه یې ته یې وفرمایل چې تاسو د شمس قبیلې د آسونو د لکو غوندې خپل لاسونه بیا بیا سره نیغوئ، دا ښکته کې اسکنو فی الصلاة، مونځ کې سکون نه کار اخلي.
دا حدیث خو صحیح دی بېشک، لیکن دا کم مقصد چې ته وایې دا خو بالکل حق خون دی ګړه، دروغ مه وایه خلکو ته، دا دروغ دي. د دې حدیث سیاق و سباق ورته دا په خپله پته ولګي. اول په مونځ کې به خلکو خبرې کولې، خبرې ممنوع شوې نو بیا د سلام جواب به ورکو، بیا هغه ممنوع شو نو بیا به بعضې خلکو لاس پورته کول، هغې نه منع وارد شوراله. نو بیا بعضې خلکو په مونځ کې د سلام د جواب دپاره لاس پورته کول شروع کړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړل چې دا مه کوئ. د دې معهود رفع الیدین سره څه کار دی؟ په دې سړی شرمېږي په دې خبره باندې. دا هغه دور نه دی اوس خو ګوګل کې یو حدیث ور واچوه تا ته به زرګونه پته ولګېږي، ځان ولې شرمېږ؟ حق خبره کوه، ستا مسلک نه دی، بېشک نه دی. داسې خبره نه ده، څه فرض نه ده، څه واجب نه ده چې د هغې دپاره ته نصوص تاوی راته وایې، دا خوند نه کوي. یو داسې وخت به راشي خلک اهل حدیث ډېر کثرت سره روان شوي دي، هر ځای کې خلک اهل حدیث کېږي. ولې؟ د هغې وجه هم دا کله چې خلک دروغ وایي خلکو ته، دروغ نه چلېږي. اوس چې دا وخت چې دروغ به چلېدل کتاب چا سره نه و، اوس به ته حدیث بیان کړې هغې ورته تا د 2 منټه پس وایي چې دروغ دی ویلي، دا حدیث نشته چېرته. په دا رویه مه کوئ، ستا یو فقهي مسلک دی، بېشک دي هغه، یې سره زموږ اختلاف نشته. موږ ټول مسالک حق باندې ګڼو او دا هم وایو چې اجتهادي اختلاف باندې الله چاله سزا نه ورکوي. لیکن د دې نرمۍ دا مطلب نه چې سړی غلط استدلال کوي، غلطه طریقه. خشوع په مانځه کې خشوع، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، د پسته اظهار کوي، د خپل کمزورۍ اقرار کوي په مونځ کې. بعضې فقها هغه وایي چې په مونځ کې خشوع فرض ده او د ابتدا تر اخره پورې ده، یعنی ځان د الله په مخ کې پست ګڼل، کمزورې ګڼل، د لویې اظهار نه کول. انسان به څه لوی وکړي؟ د چا نیکه چې الله د خور نه پیدا کړی دی او بیا د هغه نسل نطفې نه چلولی، دې کې د لویې څه دي؟ دې کې د استکبار دی څه شی؟ ایله لږ تکلیف پې راشي نو بیا الیه تجأرون که لکه معمولی غوندې سترګې خوږ شي، معمولی غوندې ګرمي راشي نو بیا ګوره ورته، دغه لویې څه دي؟ او بیا د مونځ هیئت ته وګوره، خو ټول د پستی دی، یعنې سړی لاس په نامه ولاړ دی، د سجدې ځای ته ګوري، غیر چاپېر نه ګوري. د الله حمد وایي، د الله ثنا وایي چې که دی الحمدلله رب العالمین وایي نو الله فرمایي زما بنده زما حمد بیان کړه. نیمې پورې دی چې څه وایي نو الله د هغې جواب ورکوي. او چې ایاک نعبد و ایاک نستعین لو رسي نو الله وایي دا زما او زما د بنده په منځ کې شریک ده. ولې د زما د عبادت وعده وکړه او د استعانت نو زه به دله ورکوم، امداد به کوم. نو بیا وایي اهدنا الصراط المستقیم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، مشهور حدیث ده. په ولاړه کې خدا ذکر دی، خو چې رکوع ته لاړ شي نو حال یې د پستی دی، سبحان ربي العظیم. نو چې بیا ډېر پستی ته لاړ شي نو هغې ته سجده وایي، یې دی خپل سر، خپل تندی، خپله پوزه، هغه اعضا چې ډېر شریف دي هغه ټول الله ته په ځمکه باندې کېږي. دا فرض دي که دا مستحب دي؟ قول دا هغه چا زیات صحیح ښکاري چې هغې دا فرض ګڼي، دا فرض د پستی. خشوع په دې معنی باندې، په دې معنی نه چې دا چلو کو دا چلو کو. دې باب کې دا 3 کلاس کتابونه یې کاندي، حدیثونه هم پیش کوي خلکو ته.
حدیث دلته کې ما مجموعه کې لیکل ہے دویم جلد کې صفحہ 295 294 حدیث 614 نوادر الاصول د حکیم ترمذی کتاب ده په کې داری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو منځ په حال کې ولیدل چې سړی خپل ګیره سره سلو مو وبوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه تو قتل نوې فرمایل لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه اره فقہی کتابونو کې لیکلي اکثر فقها دا حدیث پیش کړي کتابو سره کې لیکلي کم ځای نو پتہ عجیب و غریب کار ده د دې سند کې صالح بن محمد عن سلیمان بن عمر عن ابن عجلان عن المقبری عن ابي هريره رضی الله عنه مرفوعا دې سند ده د دې کوم راوی چې سلیمان بن عمر نخعی د محدثین اتفاق د پدې چې کان یذو الحدیث دبا حدیث ولګول ٹھیک دا عبس کول لوب کول بعد الیدی سم ډېر دی وای موسیقي کا ډېر عجیب کله وګيري سره لوي کله په سر باندې خپل شمم برابرې رګه الله دې ولا کیسه ولړ او چې کله کینی نو او مجيبا جی حرکتونه کی عالمن بخمایدار خوره کی ځان لخ دې کې شی ودا هدا شي اول ظلم کوي اخو زیاته د خالق په مخ کې چې ولاړې دا مناسب ولاړ نه دا غیر مناسب دا عربیان ټول بده کې کوتاهی کوي بلکې ما یو کسولی د ټلیفون راغی و د فیصله بیا کې خود وای الو ولا او دې پته لګی نه کم ځای عربي هټول وای کنه د مصر ده د لبنان ده د کوم علاقې ده دا غلطه دي څنګه چې زمون خلک غلطه کوي دا سه غیم غلطه کوي دلته په خوا یو امام سے الله دې وبخي وفات شوی کونو سلور رکعات به کړي پنځم رکعات ته پاسې دو نو مقتدیان ورته ویلي دی اورېدل نه یو کس د شان لماینه ورته کې نه خدای به هو واسه دا زموږ معاشره کې دا شي کېږي دا بشر په دې نه پوهېږي چې زه وایم چې کې نه خدای به خو واسه نمون زما فاسد شي که فاسد نشي دا غلطه خوره معاشره کې نو کې یو سړی دا وایي چې ټول په خدای ناراضي کوي دا غلطه دی دا غلطو نشاندهی وکړي دا غلطه ده خبر کدا عربي کی او که غیر عربي کی دا غلطه وي او کوم شی چې ثابت ته بس ثابت ته کبای صحابه کرام داسو چېله بچا شي او معشوم به نه ورته اشاره وکړي ودل مطلب عدل ته کېده ٹھیک دا سارو کې دا ثابت زیات نه زیات ته دغه وکړه بس تاسو قیاسي مسله غواړئ چې ته دغم جایز ده نو دام جایز ده نو دام جایز ده نو دام جایز ده او بل چې صحابي ذاتی عملم کې دی شي تر صحابي ذاتی عملم کې دی شي ترکمه چې په دې باندې نس نبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ودار هغه ذاتی عمل کې دی شي دا سه واجب الاتباع نه ده زیات نه زیات د جواز گنجائش په پیدا شي هغه هغه چې دا خلاف کې نس نه دا کمقل خبره مو کې صحابي کنه جو غلطه خبره صحابي او دا سے عمل کړي دي چې پاغه نس نه موجود د بدعت نه راغله د جواز گنجائش اشتره پاغه صورت کې چې داغه مخالف کې نس نه موجود ک نس راغه نبی د صحابي قولم قابل عمل نه صحابي بارے کې ډېر خوې لیکن د امام بارے کې خلیل بیا معلوم چر د امام متبوع په بارے کې بیا خلیل معلوم چې دلته کې دا حدیث دا سره بس هغه بیا ګوره او کې یو ځله مخالفت بیا ورته پته ولګي چې خلک تعالی مسلمانانو وباسي کنه وباسي او دا حدیث ته راوی سلیمان بن عمر نخعی ده او دا بالاتفاق وزاع ده دلته بیا ما خشوع مانم لیکل دا د معنا تذلل ده نیازمندی ده فروتنی ده او مختلف شکلونو کې د قران کې د استعمال شته دا رسول الله تعالی آیت پیش کړي ما وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا
اور دارنگی رسول حدید شپاس آیت لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. خشوع ضروری ده په مانځه کې. هغه اعتقاد دی چې د هغې په بنیاد باندې انسان ځان د الله په مخ کې هیڅ ګڼي. هیڅ نه یم लाशे ही गन लाशे माने कुछ भी नहीं. मशरानू दासे उसको मौलवी साहब मुझ दे बाद खलक से इत्तला रावलेगी गन नज़ान दे बखला या मुफ्ती लिखली अटोल मुफ्तियान दा लिखी अलग तस साल सर मुफ्ती लिख खपल तारीफ बखला गया अपने मुँह मियाँ मिटू څوک پکې لوی لوی علامه‌ګان هغه ځان ته ویلي چې مولوي فلان ته مولوي نه تا ته بل څوک مولوي وایي ته ځان ته بس بنده ولیکه اړو لیکه ما زموږ یو رشته دار او هغه خپل مهر جوړ کړو کتابونه باندې ور سره مخکې مولوي لیکلو کتاب زما والد صاحب ولیدو را یو وخت ورته تر کم ځای فارغ هغه وایي چې دارالعلوم تعلیم القرآن پڑھنے کے بعد سبق ہوئے لگے اور تے سند سره سره راغی او تیرا وړه مازیګر یې سره دراوړو ورته په دې چا دسخط دی دا چې شیخ القرآن دسخط دی دنه تا قرآن ویلی او چې دسه لیکلی دی خپل نوم سره لاشه غلام الله واغلی لاشه غلام الله انیس شینه مزه نیلوی رحمه الله چې کله ما دورې حدیث کو په پنډه کې نو ما ته یې وراوندې روقه لګلې وه د چا په لاس اشتر جرته ما سره په یې کې جمله دا یو لیکلې وه چې شیخ القرآن کی خدمت میں بند گندا کی طرف سے السلام علیکم کہنا. تو علماء و طریقہ دا ځان ته مفتی نه لګي قرآن دور ورځې وخی ناغم ځان ته لیکي شیخ القرآن پلان پیډې جوړ کړي دغه شان دا خشوع نه ده دا تکبر ده دا پرېږدی زمونږ چې کوم په دې ما یو ځای بحث کوي یو سړی پاس ستا نوم سره ډاکټر لیکلي ما ورته دا زما سرټیفیکیټ نوم دی دا هغه شی نه دی کوم چې تاسو کوئ دا غلطه دی دا چې هر څوک کوي دا غلطه کوي. موز دا ټول خشوع دا د ابتدا نواله تر انتہا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابي الزناد عن الاعرج. حدثنا اسماعیل بن عبداللہ دا د امام بخاری رحمہ اللہ استاد دے. امام بخاری ددنا 210 احادیث نقل کړي لیکن دا سړی متکلم فیه ده. دلته ما د ټولو خلکو درسونه مو اورېدل او کم خلک چې تقاریر لیکي که نام یې ټولو وکتل دوه نیمې ورځې ما واړولې په دی لیکن هیڅ مسلمان دې سره لګوتې نه دی وړلی دې کار خو صرف امین بلجا رفع الیدین سره دی بس حدیث گئی دا رویہ غلط رہا. د دې راوی باب کې ډېرې سخت جملې موجود دي او دې وجه نه امام بخاری باندې دې سلسله کې اعتراض دی چې د ولې د یو داسې راوی نه روایت اخیسته ده. لیکل ډېرو خلکو کړي خو زه ستاسو مخکې یو داسې عبارت دم چې هغه دې باب کې تقریباً فیصله کن دی. دا اکمال لے اکمال و تہذیب الکمال دا قاسم بن قتلوبغه دا پدې وجوابي دا حواله نورو کتابونو کې مشته کم چې وایو نورو کتابونو کې مشته لیکن هغه دومره تفصیل سره نه لیکلي. هغه لیکلي چې قالت دارقطنی اد ویلي دي چې قالت دارقطنی فی کتاب التجریح والتعدیل مغلے لار خود لے سٹیشن نے رہتا ہول دا حنفی عالم دے
حافظ مغلطائی قاسم بن قتلو بغانا مغلطائی دا حنفی عالم دی او دا هغه سړی دی چې د په سیرت الرسول باندې کتاب لیکلی دی او په کې دا دعوه کړې ده چې د سیده خدیجه عمر د واده په وخت کې 40 کاله نه بلکې 25 کاله دا هغه مصنف دی دا ځان له یو جنګ دی که نه چې د هغې عمر د نکاح په وخت کې 25 کاله او که نه 40 کاله نو څو خلک لګیا دي وي دا روافظ وایي چې 40 کاله او ټول امت د روافظو نه دی داسې مه وایه دا صحیح کې دی چې روافظو دی له شهرت ورکړي خو هغې بولې شهرت ورکوي دا هم یو تپوس دی که روافظ دا وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکنی لونه چې کوم دي دا خدیجې سره راغلي دي صرف فاطمه راغلي لور د خپله د هغې دعوه دغه ده دویم قول په دې کې خلک دا کوي چې سیده فاطمه دا هغه ده چې دا نبوت کې پیدا شوی و او دا نور قبل از نبوت پیدا شوی لکه بالفرض دا د افضلیت وجه نه بیا خو د نبي مولا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه مخکې پیدا شوی د رسالت د ملایدو نه مخکې پیدا شوی دا څه طریقه ده دا هیڅ طریقه نه ده خو دې نه څه فایده نه خیږي دومره دا چې د هغې د رایې تقویت هغې ته داسې میلاویږي چې د عربو رواج دا وي چې هلته کې ښځه د 25 یا 30 سال نه بره شي نو هغه بیا لاولد شي نور اولاد هغه نه پیدا کړي نو دا د هغې د رایې تایید کېدی شي په بار کې په دې سړی رافظي کېږي نه د پنجاب کې او د کراچۍ کې دا یو مسله ده چې د یو وړې خبرې نه هغې یو لوی شی جوړ کړي غر به ته ورته جوړ کړي ټیک دی اختلاف سره وساته لیکن په دې سړی رافظي کېږي نه د رفض تعلق د انسان عقیدې سره دی کمې عقیدې سره چې سړی دا وایي چې صحابه کرام ټول مرتد شوي وو نعوذ بالله من ذلک او دا رفض دی او دا کفر دی پاتې شو دا اکا دوکا خبرې په دې سړی نه رافظي کېږي بس هسې خلکو نوم زده کړی رافظي امام دارقطنی په کتاب التجریح و تعدیل کې لیکلی دي چې امام نسائی نه تپوس وکړی شو چې دا راوي په باره کې دا ولې ته کمزورې ګڼې امام نسائی د روایتونه نه دي اخیستي امام نسائی دا کم راوي چې دی اسماعیل بن عبدالله او اسماعیل بن ابی اویس هم د توی د عبدالله کنیت ابو اویس نو تا د روایتونه ولې نه دی اخیستي فقالا ذکر محمد دې لپاره کیسه یې کړې ده چې محمد بن موسی چې کوم دی هغه تپوس کړو امام نسائی نه امام محمد بن موسی تپوس کړی شو عبدالرحمن د شاګرد هغه تپوس کړو چې تا ته پته شته چې امام نسائی دا راوي ولې پرېښی دی متروک دی هغه پنیز هغه پنیز دا متروک دی دا ولې داسې و هغه لږ خاموش نه بیا ویل چې قالی سلما بن شبیب سلما بن شبیب یو محدث دی هغه وی سمعت اسماعیل بن ابی اویس یقول اسماعیل بن ابی اویس دا کم نه چې امام بخاری نقل کړي او د امام بخاری استاد دی هغه ویل چې ربما اضاع الحدیث لاهل المدینه اذا اختلفوا فی شیء فيما بینهم د مدینه والو چې کوم روات دي د حدیثو کله چې باغی د یو روایت په باره کې اختلاف پیدا شګه نه نو ما پکې د یو فریق د پاره روایت وزک دا خبر امام نسائی ته معلوم هو امام دارقطنی ته معلوم هو قال البرقانی قلت للدارقطنی ما دارقطنی ته ویل من حکا لك هذا عن محمد بن موسی دا محمد بن موسی دا خبره تعالی چا ویل دا نغرا تو ویل قال الوزیر
الوزیر کتبتها من کتابه وقرأته علیه، دا ما ته وزیر کړی وه او ما د هغه د کتاب نه لیکلی هم ده او ما د هغه نه اورېدلی هم ده. دې کې اصل ګوته دغه ده، دا سلجاول پکار دی چې کله سړی په خپل اقرار کوي چې او ما حدیث وضع کړی دی او کذاب شو. بیا امام بخاری د هغه نه 210 حدیث څنګه نقل کوي؟ دا هیڅ څوک نه چیړي، پروا یې نشته. دا څوک حنفیت ثابتوي، څوک رفع الیدین وجوب ثابتوي، یو څه کوي بل څه کوي. اصل مسائل دا دي په دې سوزونو کدا دا ثابت شي څنګه چې وایي خلک، نو بیا خو دا روایتونه 210 دا بس شي ته دې فکر وکړه. محدثینو دې باندې بحث کړی، کافي بحث یې کړی، غټو غټو خلکو بحث کړی. ابن حجر اسقلانی دا دغه د فتح الباری مقدمه را حدیث الساری پکار راځي چې سړی فتح الباری نشي اغستی نو کم سے کم چې دا یو کتاب ورسره وي. موږ سره چې کومه نسخه ده د هغې اخري جلد 14 خو بعضې خلک دا اول چاپ کوي او څوک یې د جلد نه بهر چاپ کوي، یعنې مقدمه ده یې کتاب د فتح الباری مقدمه ده. په دې کې د کمال دا کړی چې امام بخاری په کوم روایت یا په کوم استاد اعتراض راځي او د هغې نه دی بحث کوي. او د الله په فضل دلته دا څوک ګوري نه، په دې د دې څه کار دی، حدیث باندې څه کار نشته. دا مسلک والا خلک دی، خپل مسلک او مذهب به ثابت دی. ابن حجر رحمه الله دی کتاب کې صفحہ نمبر 291 کې لیکي چې دا سړی چې کوم دی دا اسماعیل بن ابي اویس دا راوی دی د بخاری، د مسلم او دارنګې د نورو کتابونو، او دا ابن اخت مالک ابن انس، دا امام مالک خورئی دی، امام مالک خورئی دی او دا سے خورئی دی چې آخر کې وفات شوی د هغه په شاګردانو کې، او تقریباً د هغه د علم امین دی. احتج به الشیخان، شیخین چې کله د حدیث په کتابونو کې راشي نو د هغې نه مراد امام بخاری، امام مسلم. حنبلیانو فقه کې چې شیخین راشي د هغې نه مراد ابن تیمیه، ابن قیم. حنبلیان دي، حنابله دي، مقلدین دي، لیکن هغه تقلید نه کوي کوم چې جامع دي، دلیل پسې ځي. مطلق تقلید کفر او شرک نه دی، دا زیاتی مه کوئ، دا ظلم دی. دا حنابله دي، حنبلیان دي. الحنبلی لیکي هغې سره د حرمینو ائمه دا حنابله یي، خو چونکې هغې امین او رفع الیدین او داسې داسې کي دلته خلک بیا غلط استعمال کړي چې فلانی ادا سره ادا سره دومره دا چې هغې تقلید د یو امام لازم نه ګڼي. ابن تیمیه، ابن قیم هم داسې دي، تقلید تسلیمي لیکن دلیل پسې ګرځي، او دلیل چې چا سره قوي بس هغه راخلي. دا غلط بحثونه نه دي کول پکار، مطلق تقلید نه بحث کوي، مناسب نه دي، غیر مناسب خبرې دي. احتج به شیخان الا انهما لم يكسرا من تخریج حدیثه، دیوی کثرت سره نه دی کړي، پته لګیږي نه چې دا مقدمه ده کله لیکل. یو سړي نه 210 حدیث ته نقل کړي، دا کثرت سره نه دی، اوس خو په اسانه معلومیږي. سار ځل لاندې وته ما تقریبا 76 روایتونه ما معلوم کړل. اسماعیل لیکه په شامله کې، او دا کتب تساواله سافټویر چې سره یې نه بس زر زر معلوم ده. وخت لګو نه ما ټولو نه لیکلی شو، 60-65 ما ولیکل، نور به انشاءالله چې فراغت ملو شي نو به لیکو دا چې 210 روایتونه برابر شي.
شامل ہے کہ صحیح البخاری روبا سا اسماعیل پگیولی کا صرف پتکملی کا اسماعیل پدینم مان اسماعیل بن خالد اوبل بشمیر خلق بھائی بگے اسماعیل بن علیہ وئی فلان وئی اگر گور اگر اور سرا اور دا موبائل والا سافٹ ویئر چی کو تو بیتے سا آواز سر در چیک کوا نو ډیر په اسانه باندې وته زیاته ورسیږي چې دا کم اسماعیل حدیث نمبر 1 ورګي خلق بار کے افداد لیکلے لوی خلق کی لیکن یا جملوں تو خیال نہیں یا ذہول راشی بس مگنم بیش میرا غلطے کی دس خدے کے دادا چے ولا اخرج له البخاری مما تفرد به سوا حدیثین دادے کے علم خبر امام بخاری ددنا دا سے حدیث نہیں نقل کری چے کہ دے اوازی کہ دا حدیث سے کہ منگا وایوس نو د دې دلته هم شاهد موجود یو شاهد د دې تاسو مخکې ویل دته علمی جواب وای د کې ضعیف هم دی ول فرض نه امام بخاری د هغه روایت نه دی اغسته چې پای کې د متفرد دی ما سیوا د دوه حدیثونو نه هغه ماته نه معلوم اجه دا تحقیق پوره شي چې کم دوه حدیثو کې د متفرد دی ان شاء الله تاسو ته بیا خو چې فلان کی حدیث کې دے متفرد دے واما مسلم فاخرج له اقل مما اخرج له البخاری امام مسلم د روایتونه کم اغستری وروا له الباقون سوى النسائی د امام نسائی نے علاوہ نور ټول محدثینو د روایت اغستری فانه اطلق القول بضعفه زګه د قول کړه د ضعف وروا عن سلمہ بن شبیب ما یوجب طرح روایته اور سلمہ بن شبیب نے قول نقل کرے کم چې ما ویل هغه د حافظ مغلطائی د کتاب حوالے سره دا اکمال و تہذیب الکمال حوالے سره چې ما به حدیث وزکو نو په دې باندې خدای را ورځي کذاب شو واختلفا فيه قول ابن معین د امام ابن معین قول پدې کې مختلف دی یو ځل هغه ویل چې لا باس به لیکن بل ځل ویل وقال مره ضعیف وقال مره كان يسرق الحديث هو وابوه اخي جرح دی دا جرح دی یحیی ابن معین د جرح کړی بیا وی وقال ابو حاتم محله الصدق وكان مغفلا دا وګه مسله دے ودو کوم دی نو کو اټول قوم ودره تا دې سره خبره کی ته باور روزي وای کنه بیا ویسه وای دا جرح وګوره زمانه کې دا ټول دو قوم دی او دا موبایل کې چې ان خدي دا ټول ودري غوځان ملکی او شپلا رواني موبایل کوي اسو سره جنگي یا اور دلل شيخ د تغافل دا سنو اخو د یو ځل راغی محدثین لیکلی یو کس ته ویل چې په ما بخزه طلاقې کتا د پلان کې سامان وانغس تدیم خبره مطلب دا چې دې کې ډېر شي سامان ده ناغه غواس فصل درهم یا اصل دینار روان ده چې کله کولو کو هغه سره د 500 روپو دا تغافل هغه ته دا اس چل کړي هغه د ما ته ویلو چې ګدار خلص کې 100 روپے ورکو دا غفلت تر ده دا سادگی وای ساده سره دی یعنی دا غشی پسل خرڅ کړه 500 او شری پکې جیب ته واچول دا مغفل په دغه معنی ده وقال احمد بن حنبل لا باس به وقال الدارقطني لا اختاره في الصحيح دا حدیث ته صحیح نشم ویلا امام دارقطنی قول لا قلت ابن حجر اس فیصلہ گئی تا تداوی چه وروینا فی مناقب البخاری بسند صحیح ان اسماعیل اخرج له اصوله دا اصل خبر دا
امام بخاری د پسې لاړ او الزام یې ورته ووی چې ستا په باب کې خلک داسې خبره کوي. نو دې لړ نو کم نه چې د احادیث نقل کړو اصول هغه بار روخ کړ. امام بخاری ورو کې سړی نه دی. ما تیر درس کې ویل تا ته به خلک اعتراض کوي تا ته وایي امام بخاری معصوم دی. وینا هغه هم نه دی ختم نه د ځان معصوم کړي. دا تعالی ذهن جوړوي چې زه سوال کوم خو ویزم جواب کوم چې څنګه امام بخاری معصوم نه دی تم معصوم نه دی. پرویز هم معصوم نه دی. حبیب الرحمن کاندهلوی معصوم نه دی. غامدی صاحب هم معصوم نه دی. دا ځان معصومین ګڼي. سوال لے چل جوړ کړل. روینا فی مناقب البخاری بسند صحیح ان اسماعیل اخرج له اصوله واذن له ان ينتقي منها. اصول هغه خپل ماته کې خودل چې ما حدیث د دې کسان اوریدلی. ته معلومه امام بخاری تر دې نه انتقاء کوي ستا کم خوخیته واخله ستا پنځ چې کم صحیح وي اته واخله. نو امام بخاری د هغه د اصولنا حدیث انتخاب په دې وجہ دیر راوی ته کتار سوی. لیکن امام بخاری چې کله د اصولنا حدیث راغستل نو د حدیث په باب کې چې کما سخت فیصله پاغ کې دیشوا هغه فیصله ای کې لګ نرمی رااله. او په دې بیا هم سوال پاتې سوال لای چې کله یو سړی یو ځل وضع حدیثو کی نو آیا بیا هغه روایتونه قابل قبولی؟ سوال دا دومره آسان جواب نه دی. دا جواب دومره آسان نه دی چې سړی به دې نه جواب ووایي. د دې وجه نه ابن حجر اسقلانی لیکي چې الا ان شارکه فيه غیره فيعتبر فيه. که یو داسې روایت موجود وي چې پای کې د تایید بل څوک کوي دی پکې متفرد نه وي بیا خو ټیک ده. خو کنا دی متفرد دی په یو روایت کې نا لټکتی تلوار شته بسر زکات د وضع حدیث قول په خپل کړه ده. دلته کې خو جواب دغه ده. او تهذیب التهذیب کې جواب بدل لك. قلت وهذا هو الذي بان للنسائی منه حتى تجنب حدیث. امام نسائی ته دا خبره معلومه شوی وه چې دا راوي د وضع حدیث کړی ده. د دې وجې نه امام نسائی تجنب حدیثه د حدیث نه اجتناب کړی نه اخلم د روایت. واطلق القول فيه بانه ليس بثقه او لیکلی دی خپل کتاب الضعفاء کې دا ثقه نه ده. دلته یو بل تعویل کی چې لعل هذا كان من اسماعیل فی شبیبته ثم انصلح. ممکن دا چې دا اسماعیل کله د ځوانه په عمر کې وګڼه نو شاید چې دا چل کړي ورسته د بیا خپل غلطه اصلاح کړی. او په دې بیا سوال چې سړی که ځوانه کې وضع د حدیثو کې بڑاپه کې وضع یې کړی ده بس هغه نه روایت قابل قبول نه کړي توبه وباسي قابل قبول نه مصطلح حدیث دا قاعده ده. دا جوابونه ټیک نه دي. داسې یو سوال د ابن ابي داود په باب کې هم نه. ابو داود کم چې سنن لیکل لري سنن ابي داود سجستاني ته دې سړي کار همدار ابن ابي یو ابن ابي داود دی یو ابن ابي دواد دی. داود او دواد کې زمون خلق خطا شي. ابن ابي دواد دا خو معتزلی دی او د خلق قرآن قائل دی. زمونږ بعض خلق هغې دا ابن ابي دواد وګوري نو هغې وایي دا ابن ابي داود دی نو بس هغه ټول برابر کړي. ما د ډېرو لویو علماو کتابونو کې دا کتلي دي چې هغې ابن ابي دواد ته سجستاني وایي
هغه سجستانی نه دی. د ابن ابي داود کتاب دی کتاب المصاحف، دو جلد کتاب دی، جمع و تدوین قرآن باندې بنیادی کتاب دی. او داغه د کتاب د غرزولو د پارم دا قول کافی دی چې ابو داود رحمه الله په خپل فرمایلی دی هغه ویل زما زوی کذاب دی. محدثین چا پروا نه کوي، د زوی نه کوي، د پلار نه کوي، د دین په باب کې څه صافي صافي. نو التا حافظ ذهبی رحمه الله دا لیکلی دی چې ممکن دارا پدې کې تعویل دا کې دی شي چې ابن ابي داود وا دنیائی خبروں کې شاید دروغ وي. نو اصول حدیث کې خدای چې یو سړی دنیائی خبروں کې دروغ وي، نو دا غره روایت ته همغه موضوع نه وایو، لیکن منکر ورته وایي ورکه. ته دې نه سوا بحث پدې راوي نشي کېږي. سهل لچا سره ایسے نشته. ما سوا د دې حل نه کوم چې مونږ وایي چې دوه روایتونه دي چې کده متفرد دي، او چې کله متفرد دي نو بیا مسله خو گمبیر ده. دومره دا چې هغه روایتونه لبم ګورو چې آیا هغه متن نور محدثین د بل چا نقل کوي او کنه نقل کوي. نو که بالفرض نور محدثین هغه د بل چا نقل کوي نو بیا خو ټیک ده، د تفرد مضر نه ده. خو کنه نور محدثین د بل چا نقل کوي نو دا تفرد به مضری. خو ماته لا هغه دوه روایتونه نه دي معلوم چې د کومو دوو کې متفرد ده. په دې روایت کې متفرد نه ده. کوم چې زموږ زیر بحث ته د خشوع سره متعلق په دې کې هم متفرد نه ده، لیکن نور کوم دوه کې متفرد ده. نا با قتل غواړي دې کې ولې نه متفرد؟ په دې کې ځکه نه متفرد چې تاسو مخکې حدیث ویل دی، تاسو سره کتاب کې وګورئ حدیث نمبر 418. حدیث نمبر 418. باب عزت الامام الناس فی اتمام الصلاة و ذکر القبلہ. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک آغا سند دے کم سے التگے دے خو التگے اسماعیل بن عبداللہ ابو اویسی چورتا ہوئی التگے دے عبداللہ بن یوسف. ادوارا مرگری دی، ادوار امام مالک شاگردان دی. دا کم زمونږ چې زیر بحث روایت ته پای کې خدغه راوی د روایت تایید کړي. هل ترون قبلتی ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لا اراكم من وراء ظهري. تو دې حدیث په باب کې همغه مطمئن یو چې دې کې دې متفرد نه ده. دې لحاظ سره دا حدیث خو صحیح نو یوې دغه تایید دی او بل تایید دی پسې روایت دی. هغه روایت دی د محمد ابن بشار. دومره دا چې د مخکنی روایت آخری راوی سیدنا ابو هریره دی او د دې راوی آخری راوی چې کوم دی د دې روایت هغه سیدنا انس بن مالک دی، لیکن متن د دواړو قریب دی. دغلته کې وی هل ترون قبلتی ها هنا او دې کې وی اقیم الرکوع والسجود فوالله انی لا اراکم من بعدی وربما قال من بعد ظهری اذا رکعتم وسجدتم. مضمون دې قریب دی، لیکن په دې روایت باندې یو اعتراض راځي. هغه اوپر خلک کوي چې قطاده دا دیم روایت 742
پدے کی سند ختمی کی قال سمعت قتادہ عن انس بن مالک قتادہ بن دعامہ مدلس تے اور عن گئی نو خلق وی چې د مدلس روایت صحیح ضعیفی مونږ ویل صحیح ہے نوار کنا صاحبان پدیم نه پوهیږي ما سره سړي خبرې کولې چې ما دا ویل دا خو بلا شی زینو کې عن ده خپل شاګردان نو سره نو ماردا خبره کوله نه کړه مې اوس به شرمېږي اچلال مردان کې خلکو ته ویله مې پړ کړه ما ته چا وایي ما ټیک ویو یو سړی په خپل عزت نه پوهېږي دومره بې عزت وي نو مونږ څه وکړو یعنی صحیحینو کې که د مدلس روایت راشي عنعنې سره ناقابل قبول دی دا د مصطلح الحدیث قاعده ده د اصول حدیث ولې د هغې تایید په نورو روایتونو کېږي د دې تایید په نور روایتونو شته دی د مخکني روایت باندې هم شته دی که دغه هم ته کمزورې ګڼې نو دا اوس چې ما کم پیش که حدیث نمبر 418 د هغې مضمون او دې مضمون خو یو دی د امام بخاری او د امام مسلم د خلکو خیال نه چې ګیندا د هغه معتقدین دی ما تاسو سره ابن تیمیه رحمه الله خبره ویلې ده چې مونږ د صحیح بخاری یا د صحیح مسلم مرتبه په دې نه منو چې دا بخاری او مسلم جمع کړي په دې منو چې دا غي دور حفاظ حدیث د دې په صحیحیت باندې گواه دي دا غلطه خبري را کوم چې مشهوري کړي دي خلکو دغه وجه نه ده وجه دا را چې دی کوشش کړي دي التزام یې کړي دي هغه کوشش کې تر ډیره حد پورې الحمدلله کامیاب هم دي اوس کې یو روایت یا دو روایتونه یا لسل روایتونه کمزوري ثابت هم شي دا غي مطلب خدا نه چې کتاب ورو دا قولم غلط دی چې تر وای دا اول نه تر اخره پورې دا بالکل دی که څه شی داسې نشته دی کې متکلم فی روایت شته پای باندې بحث کې دی شیخ خو زموږ د خلکو دغه نه دی خو چې د امام بخاری رحم الله یو روایت کمزور ثابت کو اوس پای باندې رای کا پہاړ جوړي چې دغه جی دا ثابت شون دا بلم داسې دا بلم داسې دا غلط رویه ده نادرست رویه ده دوار کې حدیث سره دا دومره بحث ضروری و اسماعیل بن عبدالله د وفات شوی دی په 226 هجری هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړی مالک بن انس مراد دی دا وفات شوی دی 179 کې عن ابي الزناد دنوم دے عبداللہ بن زکوان مخی ولی شہد بار بار عبداللہ بن زکوان 130 ہجری کے مرد اور داغ استاذ دے اعرج دا دلتا کہ دا مو آئے چھ قرآن خو فرمائے لی چھ لا تنابزو بالالقاب کم خلق چھ دا محدثین ہو سر اختلاف کئی کنا ناغی دا قسم سزونه مراخلی ویدی سزونه تعلق تنابز بالالقاب درې تعلق زړه سره ده چې اوسړه دتا جسمانی عیب بیانې نو د څه د وجه بیانې دې کې وجه دای چې یا خو په دې هغه شهرت مونږ دی ډېر شیخ خلک څه زموږ د علاقو کې چې دا هغه شهرت پاغې باندې دیکھلو کہ بلا شیخ خلق ترے چې ګوڑا کاکا او شلا کاکا او بلانے کاکا او بلانے کاکا پدې مشهوري د شهرت هغه څوک د تنابز په بنیاد نه وای شهرت هغه شوی دلته کوټو کې اوسړیو دواړه خپې دواړه لاسونه شلو هټه هټه ګیره خلک ورته شلا کاکا موږ له خپل نوم نه راځي مړ صلی الله علیه وسلم دا تنابز نو دا یو شهرت دی د دې اعرج دلته شهرت دغه شوی دی عبدالرحمن بن هرمز بن کیسان 117 هجری کې مړ دی هغه نقل کوي د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه عبدالرحمن بن صخر زیات صحدار چې د نوم دی 57 هجری کې مړ دی هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هل ترون قبلتی ها هنا آیا هل ترون استاسو خیال لاره قبلتی ها هنا چې ما دې قبله ته مخ کړل ما ته نه ښکارې تاسو شاته تاسو خیال لاره
چې ما قبله ته مخ کړی او تاسو شان نظر نه خبرېږم والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم او زمانه په الله قسمی نه پټیږي زمانہ استاسو رکوع او نه استاسو خشوع. دا یو خاص فرقه دغه د حدیث کتابونه راواخله د حدیث به لیکلي نو د اعلان به لیکلي چې خلک چرته لاړ چې هغه دا وایي چې والله لا اعلم ما وراء هذا الجدار. هغه صحیح حدیث ته دام صحیح حدیث ته څه ثابتول غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب ده. دې ته غویان وایي. دا مختلف حالات دي. قرآن مجید کې دا اشتره چې سیدنا یعقوب علیہ السلام سره دا غزوه یوسف تم ځای پروتو کنعان کویږي چې الله نه خبره ده نه خبره ده هغه لار خرج شو جیل وخوړ امیر المؤمنین شاه عزیز مصر شو الله اجازت نه ورکوله او چې کله الله غوښتل چې څنګه هلته نه کمیس را روان شه کنه نو څه ویل ذریح د یوسف محسوسوم لولا ان تفندون که چې تاسو ما گنگوړې وهون کې بوډاو نه غنئ. دا مختلف حالات دي چې کله الله خبرې نو خبر شي او چې کله نه خبرې نه خبرې. دته علم غیب نه وي دته انباء الغیب. دا داسې د دین دشمنان دي. والله ما اعلم وراء هذا الجدار بالکل 100% صحیح خبره الته نه خبرې لیکن دلته خبرې سبه وقفان را لغوي دا شاته دوسترګي اسوګ وی دی دا کې ولو کې سترګي الله گیا دی وته ځان نا معجزه ده. الله خپل رسول د مونږ په وخت کې خبرې جستانه شاته سوک سګي ٹھیک ده. ډېر شي معجزات ستره راسي بدر کې چې کوم خلق مړ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او کند کې واچول خبرې وسره کړې وکنه وکړه. نبی سیدنا ابن عمر او سیدنا عمر دواړو کې او کسو فرمایل چې یا رسول الله آیا تاسو هغه جسو سره خبره کوي چې ای کې ارواح نشته؟ هغه فرمایل زماره په الله قسم دې تاسو نه خاور. دا حدیث اجرا صاحبان پیش کی چې ولې د ژوندۍ نه خاوري ته حنفی دی وایي چې فتح القدیر راواله وګوره چې څه وضاحت کړه. هغه وایي دا معجزه ده الله غیتا د رسول خبره ووروله. دا معجزه ده هر مړی نه اوري. دې غریبان د خپل مذهب نه معلوم دي خو چې کوم شیخ ورته څه خولي دي کنه خپل استاد هغه نه تورات وکړي هغه سره اختلاف نشي ساتل. هغه له تایید ګوري چې زموږ شیخ داسې ویلي دي. حیات الانبیاء کې دا ما دغه حواله سره لیکل ده فتح القدیر حواله سره لیکل ده. فتح القدیر حنفی عالم ده او پای کې ما شواهد هم لیکلي دي. شواهد نیلوی رحم الله نه ماخوذ دي. 15 شپږ شواهد دي د خبرې چې دا معجزه و. دین انکار مکه. سید عائشہ کے انکار کوي نو دا غي په نظر کې دا قرآن د ظاهر خلاف دی. دا اجتهاد نه اجتهاد صحیح کې دی شي اجتهاد خطا کې دی شي. دلته کوم دا المیره چې خلق دا غي قول له دومره تایید ورکړي چې عمر یاد ابن عمر قول برت دا خو اجتهاد دی. اجتهاد صاحب هم کې دی شي او اجتهاد خطا هم کې دی شي. او چې کله مونږه معجزه تسلیم کړه نو د سیدنا عمر قول صحیح شو. په دې لحاظ باندې چې تکمو جسو سره خبرې کوي نو دی خو نه اوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب کو فرمایل چې دی تاسو نه خاوري څه مطلب یعنی الله معجزتن دی ته ور اوري. او دیو جنا صحیح بخاری کې د قتاده روایت دغه پسې لیکل دغه الفاظ چې الله د رسول لپاره هغه ژوندۍ کړل نو د رسول الله کلام ورته ورورو. یعنی موږ وایي سمای موتا کې دومره کړه ته مکه ودا کې مې چې بار بار کیږي کنه
یو پهلو دی هغه سره خامخ پرې سر حاصل بحث کا ٹھیک ہے تائید مذہب دغه دی لیکن دے کے لچک خلق ساتھی پورا بحث کی حل ترون قبلتی ہا ہونا آیا تاسو دا خیال لے چ زما مخ دے قبلی ترے زمانے پا اللہ قسمی نہ پٹیگی زمانہ استاسو رکو ولا خشوعکم اور نستاسو عاجزی کما عاجزی چ تاسو خکارا کوے ربتا ما تخکاری وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي اور یقیناً زتاسو د خپل شان رستو وینم بس معجزه ده دا صرف د منځ په دوران کې ویني بل دوران کې نه ویني ته هر ځای کې اوري حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار 252 ہجری کې مړ دی هغه یې موږ ته حدیث بیان کړو غندر د غندر نوم دی محمد بن جعفر وفات یې شوی دی 193 حدثنا شعبہ بن حجاج مراد دے 160 کے مړ دی اغوی ما اوریدلیو د قتادہ بن دعامہ 117 کے مړ دی اغا نقل کئی د سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نا د سیدنا انس بن مالک وفات تے 90 ہجری اغا نقل کئی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اقیم الرکوع والسجود رکوع و سجدہ تا دے اتمام کوئے خیال ساتے احتمام کوئے دا رکوع و سجود معاملے دیر خرابی دی مخیم باس کڑے تراوو کے خلق دیکھے چکے ملا بگئی کنا دیر ناکار لو ورخ علماء لاب دے طرف تا توجہ پکار دا اور پدے ځان په اول پکار دی چې امام تک داوی چې ته منځ مختصر ہوگا بحث مونږ کړی دی ناغه اختصار په رکوع او په سجده کې نه هغه با په قرائت کې یعنی په ځای دی چې سړی 200 آیتونه په یو رکعت کې وایي 20-25 دی وایي اختصار پر رکوع و سجدہ کے نہیں انار بچیرال پر رکوع و سجدہ کے میں اختصار ہوگا نہ رکوع دا رکوع پشانت رہا نہ سجدہ سجدے پشانت رہا دیننے ویچ قیام مکوا قیام کے اختصار دا مطلب چستا تلاوت تے ڈیر اگد نہیں بدار چاہ خپل عقل دے خپل عقل مطابق سرائی شریعت حل گئی بس اس خدا مصیبت جوڑ شہر ہے چے ما خام موسکینو رمانی رکعت کے بھئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اچھا دویم تپاسی نسوئی الحاقۃ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اللہ اکبر راو منز آئے دے تا منز برباد دے شریعت دے تا منز نوئی خلق با ورطا ہوئی شریعت ورطا منز نوئی آیتونا صحیح ویل پکار تھی دا ٹھیک دا چکے او سڑے یو رکو یو زینہ ہوئی بل دبل زینہ ہوئی وہ دے ہوئی لیکن دا طریقہ دا کم جدل ترا دے باب کے خزاد المعاد کی لگی جو جحال الائمت یو داویمون علی ذالک بے علم امامان پدے ہمیش گری گئی اچھل نہ گئی غلط کار دو اوٹونا یونیورسٹی کی ہومونگا اوٹونا زمانہ و یو سڑے ماخونے پہ جندہ خو ویچ فلان کے شیخ الحدیث شیخ الحدیث ڈیلوی نم دے یونیورسٹی نمونگ راغلیو دا زول جماعتو زمونگ دو کسان ناستو ما سر بنے ماچے اسکولا شیخ الحدیث سے وہ ورسرہ دا مردان یو سیب راغے یہ منشے ماس پخین نماورتے ہوشے جماعت تلال نو مائلہ چے واچولا کسانو تا او اگی جسو کب گتو تکو نو شیخ الحدیث او سرد آگی بل سیب سلور رکعت فرضی موتے سرگو
ما ملګري ته ویل مې دا شیخ الحدیث دی یو مې دا ادو مسلمانۍ کې شک ده مونځ نه مذاق جوړ کړی د خلکو لوی لوی خلک عجیبه طریقې سره مونځ کوي په دې کې د انسان د انسانیت پته لګي دی موږ د انسان زمره کې نه راوته ورته مسلمان ویل مونځ صحیح کوه یو کس دی لاړ یو څوک دی نه قیامت پر ورځ به سړی څه وایي چې ما څنګه مونځ کوو ظلم مه کوئ ټیک ده اوږد ډېر اوږد مونځ مه کوه لیکن دا خو نه مطلب چې ته د مونځ مذاق وړوکې زه دا حلفیه ویلی شم چې 2 منټه را نه وتېر چې هغه 4 رکعاته مونځ کړو ماشومان کوي روانې زموږ دا ماشوم دی کله کله روانې وکړي که نه یعنې مونځ یې نه کړي ما مونځ وکړه درته زما مخکې وکړه چې کوي د ورته یم ښکاره ووایه بیا پته لګي که څنګه مونځ کوي دی د ځانه ماشومان جوړ کړي یعنې تا بله سبحانک اللهم نه ویلې دی صاحب رکوع هم تللی سجدې هم پاسېدلی لکه دا ماشوم یې څوک چې راغلی و ما ته ما دا شیخ الحدیث نه دی خو دا د هغې علاقې به شیخ الحدیثان دی نو سم کار دی بس یو سړی په 2 جملو عربی په ویلو نه قادرم شیخ القرآن چې تقریر کی نه د کتاب نه بغیر نه کوي لیکلی وی پښتو کې هغه به وایي نه شیخ القرآن ده د تنظیم نقایص دغه دي چې نه خلقو نه خلق جوړ شي د ح او د خ فرق نشي کولی د ه او د ح فرق نشي کولی د سین صاد او ث فرق نشي کولی دوات چې کوم دی بالکل خالص زوی بشانته وي ولا الضالین دا عالمان جوړ شوي انا لله و انا الیه راجعون اقیم الرکوع والسجود اقامت کوي اهتمام کوي د رکوع د سجود افقه لګو ہے کنه فقاسو لیکلي چې سړی رکوع کوي څنګه وکړي وچ کوناټي الیتین او سر ته یو برابر بیا خپل امام ته وځه څنګه ولول ځان ته وګوره لک یا د املا بره کړي داسې یا ور سر ور کړي هغه دا وټول یو سید کی بلکې موږ ته به دا ویل چې څوک ډک کنټرول سټاپ املا کی دي نو بو چې هغه اوړي وروړي نه دی به وکړه عمل کې په قبر کې او سجده و مالاغه هغه شانته کې چې ستا ټول اندامونه خپل خپل ځای ته ورسی علاغه ولا اقامت السجود چې ته سر دې لګولې بیا را پاسې دلې دا مونږ نه فوالله انی لا اراکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعہ دا معلومه شوه چې دې کې خلک سستی کوي چې کله هغه زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصلاح د 2 سيزونه کوي دا وګوره اصلاح د 2 سيزونه نن بدا ډیر زیات دي ډیر زیات زمانه په الله قسم انی لا اراکم من بعدی زتاسو د خپل شان رستو وینا دیوانه باس موږ مخکم کړو زه یو دوه حاله وتاست پیش کوم هو داودی او مفسر محدث دی نا محدث داوی چې د من بعدی ماندارا چې د مرګ نه رستو خلکو دا عبارت نه معلوم دا کوم ځای ودلته ابن حجر لیکي چې اغرب الداودی الشارح فحمل البعدیه هنا على ما بعد الوفات د بعدیت ناسه مراد اغسته د مرګ نه رستو نو دی او ډېر خبرې نه کی دا تاسو یې فتوا ولګه کافر دی جی دا جواب نه دی چاته کافر ویل یا مشرک یا بیعتی ویل جواب نه دی جواب وکړي خبره مدیوی جواب دار چې کانه لم یتعمل سیاق حدیث ابي هريره دا حدیث سیاق سباق تک دلی نه دی دا حدیث سیاق سباق کسی سیدنا ابو هريره هغه داري چې والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم من بعد نه دغه حالت مراد ده من بعد الموت نه ده فتوی ما لګاو چا سره چې علم نه کنا فتوا لګي او په ډېر عجلت نه کار اخلي
فتوی مه لګوئ. صحیح جواب وکړه. صحیح جواب دا دی چې دا حالت خاص دی مونځ پورې. څنګه چې هغه نورو خلکو غلطي کړې ده چې دی په هر حالت کې په مخ اخیستی دی، نو دارنګې داودي هم د غلطۍ شکار شوی دی چې دی بعد از وفات نبی ته هم شامل کړی دی. غلطي کړې ده، په نور څه نه وایي دی، دا غلط دی، استدلال غلط دی. وربما قال من بعد ظهری اذا رکعتم وسجدتم، او کله کله به فرمایل من بعد ظهری، دیکھم دا لفظ موجود ہے گا زما د شان رستو اذا رکعتم وسجدتم، کله چې تاسو رکوع کوئ او کله چې تاسو سجده کوئ. ته دې حدیث مطلب سره دا مخکې ما ویلو، مولا علی قاری رحمہ اللہ مرقات دویم جلد کے صفحہ 526 اور 527 کے دے حدیث وضاحت کی. څه مطلب ده؟ دیوی چې یو حدیث ته چې لا اعلم ما وراء جداری، نو لا ینافی بین ما مر اخباره بمغیبات لا تحصى. دې حدیث کې خدا راضي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم در خپل شاپته نشتا، یو حدیث کې دا راضي چې د دیوال لا خاپته ورته نشتا، لیکن نور حدیث داسې مشترک چې پای کې بعض د پټو سيزونو خبر ورکړل. دا خو حدیثو کې آپس کې یو تضاد راغی. یہ سره بسګو ته دی وی دا خبره چې کوم دا ته دې تعلق دې سره نه دی ځکه لأن ذلك على الاصل وهذا على خرق العاده بوحي او الهام. اکم حدیثو کې جدا راځي چې والله لا اعلم، دا غي مطلب دا چې ما ته پته نشته. پاتې شو دا حدیث دا کم چې وایو نو دا وحی او الهام سره موږ ورته معجزه وویل. او دې لپاره دې حدیث پیش کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخرو کې شی وخ یې پسې ګرځېدل او خلکو بدا ویل چې دی خو وی چې ما د اسمان خبرونه راځي خپل اوخه نشي معلوموله. جواب کوي نه اخر کې وی چې والحاصل ان احوال الانبیاء والاولیاء مختلف، احوال د پیغمبرانو د اولیاء مختلفی ټول مریو نه. ولهذا لم ير يعقوب ولده يوسف في البير مع قربها الى بلده ووجد ريح قميص يوسف من حين فصلت العير من مصر. ادې کې اصل سی ځای کوم چې مونږه د سعدی شیرازی اشعار وایو فارسی والا پاگے آخر کے دارا دی چی بگفت احوال ما برق جہانست دم پیدا و دیگر دم نحاست. زمانگا حال چی کم دے دا اسمانی بجلی غند دے، اسمان کہہ رہو بجلی نہیں، کلا پڑکی و کلا پڑک نہیں. نبی آخری شعر دائے چی گرہے برتار میں آلہ نشینم، کلا چی اللہ غاری مقدر آسمان حالاتم بیان کی او گہے برپائے پشت خود نبینم، او کله داسې برای چې خپلان نه میوشي نه ښکارېده. دا کم ځای کې چې تا ته علم غیب ښکاري، د علم غیب نه دی بلکې دا انباء الغیب. نو نفي د علم الغیب دا او اثبات د څه شي دی؟ د انباء الغیب دی. دې کې تضاد خو نشته. خلک دواړو ته علم الغیب وایي نو لانجه کې ونښلي. یو انباء الغیب دی یو علم الغیب دی. علم الغیب نشتره سوا د الله نه بل چا. الله بعض بندگان خبري هغه ته انباء الغیب وي، اثبات د انباء الغیب دی. اته کلی علم غیب نه وي. امدا شان ورشاه کشمیر رحم الله لیکلی فیض الباری کې دویم جلد صفحه 51-52 کې د خشوع مبارک هم خبره کړې ده. خشوعکم نو دیوی قیل الخشوع فی الجوارح والخضوع فی القلب. خلق دا وی ویلی شوی دی چې خشوع په جوارحو کې او خضوع په زړه کې. قلت بل الخشوع ایضا فی القلب. دیوی خشوع د زړه عمل دی. څنګه دلیل سره د فقهاو خلاف وکړه. دلیل دار قال تعالی ان تخشع قلوبهم
अन तख्शा कुलूबुहुम वकज़ालिक मिनल अस्वात क़ाल तआला व ख़शाअतिल अस्वात व नसबहु इलल जमादात अइज़न खुशूह जमादात हम अल्लाह शामिल कर दा व मिन आयातिही अन्नका तरल अर्द खाशिअतन। नबी शाह साहब नज़ीरिया तमाली वाला फल मुनासिब फ़ीही इस्तिक़राउल क़ुरआन ना बनवे जे प्लान की लिखी ना कुरान के इस्तिक़रा होगा ना अरबी लफ्ज़ ने कुरान चाण का च कुरान मजीद के खुशू कम कम जय के इस्तेमाल शेरा और प कम कम माने इस्तेमाल शे आगे माने दे मतलब दा देखो वही ना खुदा आगे फ़ुक़हा और तगलीद कर रहे चाहे खुशू जवारे हो गए ठीक है शामिल भाई अगेन इनकार न को ख्याल आगा न दोबार कैफ द हदीस ताल्लुक़ इम्बाउल गैब सर दे फ़वल्लाहि इन्नी ला अराकुम मिन बादी व रुब्बमा क़ाला मिन बाद ज़हरी इज़ा रकाअतुम व सजदतुम करे तासुरुकू और सजदा करे।